یو کس وایي چې د صدقې طریقه څه ده او نیت یې څه دی. صدقه چې کوم مال په تا باندې واجب نه دی، د الله په نوم باندې یو شی ورکې، د الله په نوم باندې ورکو، فقیر دی ورکه. او نیت یې څه دی؟ د په دې نیت باندې چې زما رب زما نه راضي شي. یو کس وایي چې په موس کې دی په ګرمه ټوپۍ یا په پټکي باندې تندی پټ وي او سجده کوي، نو سجده کېږي که نه؟ یعنې ټوپۍ په ځمکه باندې راشي نو سجده کېږي. سجده کېږي، البته بهتر دا ده چې تندی دې په ځمکه ولګي، لیکن که چېرې د پټکي ول یا ټوپۍ د ځمکې او د تندي ترمنځ حایله شي نو سجده کېږي. یو کس وایي چې زمونږ مال مشتبه دی مفتیان کرامو د قول مطابق، نو آیا موږ د دې نه زکات ورکوو که نه؟ چې ستا مال مشتبه دی نو د زکات خبرې تپوسونه مه کو، دا مال ټول په سین له وکړه چې حرام دی، یا چا فقیر مسکین ته ورکړه. د دې دا مطلب خو نه چې ته یې خوره خو زکات یې مه ورکو. زکات ورکو د مال، او مال حرام هغه پرېښول پکار دی. یو کس وایي چې په ما باندې حقوق العباد پاتې دي، بعضې راته معلومات نشته، څه وکړم؟ چې کوم درته معلومات شته دی هغه د خلکو حقوق ادا کړه، د پیسو په شکل کې دي، چا سره د زیاتې کړی دی معافي ترې وغواړه یا ورته وایه بدله واخله. چې کوم درته نه دي معلوم د هغې باره کې څه صدقه ورکه، مال که د سره وي چې یا الله دا فقیر ته ورکوم او په دې نیت یې ورکوم چې په ما باندې په بندګانو ستا کې د چا څه حق وي ما پورې پاتې وي، نو هغه ته د دې اجر و ثواب ورسې، په دې نیت باندې ورکه. بل هغه په دعا کې یادو چې یا الله زما غاړه خلاصه. یو کس وایي چې د مسجد نه د جماعت نه د وتلو دعا بسم الله والصلات به د سپلو اچولو په وخت کې وي یا مسجد کې دننه، چې کله جماعت کې دننه دغه وخت کې به وي او بیا به ګس خپه د جماعت نه بهر کې بسم الله الصلاة علی رسول الله او اللهم انی اسألک من فضلک بیا بخبر کې. یو کس تپوس کړی چې زنانه د خپل ماهواري دوران کې درود شریف ویلی شي او کنه؟ او درود شریف ویلی شي، هر ذکر کولی شي، لا اله الا الله، استغفار، سبحان الله، چې کوم ذکر کوي کولی شي. د قرآن پاک تلاوت نشي کولی، مز نشي کولی. یو کس تپوس کړی چې د تکبیر تحریمه په وخت کې لاس کومه پورې اوچتول پکار دی؟ لاس داسې اوچت کا چې د دې لاس د تلو د لاندې ځایونه د اوږو ته مخامخ راشي، دا کټې ګوتې غوږونو ته د نرمو ته مخامخ راشي، دا ګوتې د سر ته مخامخ راشي. نو دا په ټولو حدیثو عمل کی. یو کس وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث پاک مفهوم دی چې زما د امت مرګ به د کثرت وجه بدنظري وي. د دې حدیث پاک وضاحت وکړي. دغه وخت کې ماته نه دی یاد چې دا حدیث ته وکنه. یو کس وایي چې د ماسپښین د مز وخت شروع شوی دی او یو سړی د اذان نه مخکې 4 رکعاته سنت کوي، نو کولی شي او کنه؟ کولی شي، خو بهتر دا ده چې اذان وشي نو هغې نه پسې وکړي، چې وخت داخل شوی دی نو کولی شي. یو کس تپوس کړی چې خدمت او درود شریف باره کې خلک وایي که چېرې د سړي نیت د ریا وي نو هم الله جل شانه قبلی. دا خبره خطا ده. ریا چې په کوم یو نیک عمل کې رااله نو ریا سره هغه باطلېږي. دا الله رسول فرمایي چې ریا شرک خفي دی، او ریا دې ته وایي چې د خلکو د ښودنې دپاره یې کوي. نو که درود شریف د خلکو د ښودنې دپاره وی نو دا قبلېږي نه، ریا ده پکې. الله جل شانه ته عمل کول پکار دی او الله ته خول پکار دی. یو کس وایي چې موږ د ماشومانو عمر په فارم بی کې او په سرټیفیکیټ کې کم لیکو، دا کم لیکل جایز دي او کنه؟ نه دي جایز. دې کې 2 څیزونه دي، یو دروغ او یو دوکه. او دروغ هم حرام دي او دوکه هم حرام ده. یو کس وایي چې بعضې خلک د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه قول نقل کوي چې کوم مسلمان تبلیغ و دعوت کار نه کوي دی به په خیر امت کې نه اوچتېږي. تبلیغ و دعوت نه مراد ستاسو دی؟ که تبلیغ و دعوت نه مراد دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت مخکې بیانو خپل اولاد ته، خپل کور کې نور خلکو ته، که دا مراد وي دا د هر مسلمان فریضه ده. او که تبلیغ او دعوت نه مراد بستر غشتل وي او 40 ورځو ته او 3 میاشتو ته د 3 چلو ته تلل وي 4 میاشتو دا مراد وي نو دا نه. بل دا ده چې د حضرت عمر رضی الله عنه دا حدیث مبارک ماته نه دی معلوم. دا چې کوم موتل دي نو دا د اصلاح یو طریقه ده، دا شته دی، په دې کې هیڅ شک نشته. او لیکن دا خاص طریقه دومره ورځې تېرولو دومره د مولانا یاس رحمه الله د زمانې راځي شروع شوي د امت د بیدارۍ لپاره، او دا ټیک ده، جایز ده.
لیکن تبلیغ او دعوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه په وخت کې نه دا غي نه مخکې په نور امتونو کې البته دې امت ته دا فریضه چې د الله د رسول باندې نازل شوی دین نور خلکو ته وړاندې کی کاغه په منبر وی کاغه د محراب نه کاغه په یو لټریچر او رساله کې وی کاغه کتابي شکل کې وی کاغه چرته د بیان په صورت کې وی د عوام په منځ کې دا ټول دا غي قسمونه دي دا یو خاص قسم سره تړل نه دي او چې کوم یو سړی باقاعده عالم نه دی هغه ته څومره خبره معلومه ده نه دومره فرض دی په هغه باندې چې هغه خپل کوشرانو ته وخی مثلا د کور مشر هغه په کور کې داغه خزه داغه لونه داغه زامن داغه تربیت په د باندې فرض دی نو دته دومره خو علم شته چې بچي موس فرض دی تاسو ولې نه کړي پاسه موزو دا تبلیغ دی موس فرض دی پتا باندې موس فرشته به ته بالغ لور ته وای زوی ته وای هر وخت ته وای باقاعده دا ستا فریضه ده ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیته که یو سړی خپل ځان ته مسلمان وي د مسکی او د خزي او د لور او د زوی دا غي غم نه کوي دی په دې باندې نیولې دی په ورځ د قیامت بدن د پوس کی دا فریضه ده هر چا یو کس وای چې په خیرات او په صدقه کې څه فرق دی خیرات او صدقه بنده خپل خوړې شي او کنه خیرات او صدقه د عربی لفظ دی او خیرات زمونږ د جبه ټکی خیرات په عربی کې صدقه ته نه وای بلکې د خیر او د جمع ده خیرات او خیرات هر یو نیکی ته ویل کېږي په عربی کې دا د اردو د پښتو ټکی دی صدقه او خیرات دواړه یو شی دی او صدقه مطلب دا دی چې یو سړی سمال یا شی فقیر ته ورکوي چې زما الله زمان راضي شي بس دې ته ویل کېږي صدقه بعض د زمونږ د مرګري انکو ولا چری یا خارج بچ سو کوئی وہ یہ صدقہ ہے اور یہ خیرات ہے اور یہ اللہ واسطے ہے اور یہ فقیر کے لیے ہے نو دا ټول یو شی دی دا الله واسطے او دا صدقه او دا خیرات دا ټول یو شی دی دا الله په نږدې په دې کې فرق نشته البته زکات او نظر او صدقه او هدیه په دې کې فرق شته زکات هغه ته وایي چې ستا په مال کې کومه برخه پتا فرض ده کال کې به یو ځل ورکې دا خاص صدقه ده او صدقه دا نفل وي پتا باندې ورکول فرض نه وي لیکن ته په خپل خوخه ورکې چې زما الله زمان راضي شي او نظر هغه ته ویل کېږي چې ته زما دا کار وشو نو زه به د الله په نوم باندې دومره پیسې ورکوم دا نظر دی دا واجب شو مخکې در باندې واجب نو اوس چې کله کار وشي نو اوس به خامخا ورکې او هدیه دې ته ویل کېږي چې ته چاته د خپل طرف نه ډالۍ په دې بنیاد ورکې چې دا مسلمان زمانه خوشحال شي پلار ته هدیه ورکې رور ته هدیه ورکې گاونډي ته هدیه ورکې خپل عزیز او رشتہ دار ته هدیه ورکې خپل استاد ته هدیه ورکې دا هدیه د دې نه خوشحال شي په صدقه کې اول د هغه کس خوشحالول مقصود نه د الله رضا مقصود وي بیا هغه قسم خوشحال شي په هدیه کې اول مقصود د هغه مسلمان خوشحالول وي بیا خدای هم راضي کیږي ځکه چې مسلمان دی خوشحال کو پلار دی خوشحال کو مور دی خوشحال کنه الله هم راضي شي یو کس وای چې زمونږ نیکه د شپې آیت الکرسی وای او دا سوچ کوي چې چیرې د شپې ما چرته اونوي نو بیا به زه مرم نو آیا دا خبره ټیک ته وکنه چې کله نیټه داغه پوره شي الله جل شانه د استانی کته عافیت سره وګ ژوند ورکی خو مونږ ټول بمرو چې کله نیټه پوره شي بیا سړی آیت کرسی ویلی نو بیا وای آیت الکرسی دې د بارا نه ده آیت الکرسی دې د بارا ده چې شیطان تا خطا کینا آیت الکرسی د شیطان نه د حفاظت لپاره ده یو کس تاسو کړه چې زما پلار فوت شوی دی هغه وصیت کړو چې زما د وفات نه پس به خیرات کوي لیکن په هغه وخت کې زمونږ وسنو او تقریبا 15 کال تیر شوی اوس مونږ سوق دا خیرات مبارک وصیت کول دا هم دا لیکن دا یو رسمی شی نن سبا ګرځیدل وصیت دی ته وای چې کله تاسو پلار دا ویلې وی چې زما د مال شتا زما په مال کې فلان کی ته دومره مرور کوي فلان کې فقیر دی یا فلان کې غریبانان چې کوم ځای پاتې کیږي یا د فلان کې مدرسې طالبان دي یا فلان کې کونډه ده یا د فلان کې یتیمانان ماشومان دي زما په مال کې دومره زره دومره لک روپۍ غي ته ورکړي دا وصیت دی دا وصیت باندې کول وکړ نن سبا چې دا کوم رسمي خیراتونه کیږي چې سړی مړ شي نو بیا درېما زیارت
هفته د جمعې شپه بیا درېمه بیا څلوېښتي بیا دا کوي. د دې خیرات په باره کې وصیت کول نه دي پوره کول پکار، بلکې د هغه مړي پسې دا وصیت کول دا خیرات کول پکار دي چې ته پیسې راواخله او چرته داسې ځای کې ولګوه چې هلته لګیل په ځای وي، الله پاک خوشحالي او نیت دا وکړه چې یا الله د دې اجر او د دې ثواب زمونږ پلار ته ورسي. که یو ځای کې نهر وو، خلک نهر وو او تا هغه پیسې په خولې په باندې وکړو په نهرو باندې اخرې، نو دا هم وشو او هغه ته رسیږي. لیکن که چېرې دغه رسمي طور سره خیراتونه څوک یادوي د دې وصیت کوي نو دا نه. لکه په زنانو کې دا رواج دی چې زنانه بوډۍ شي نو دا په صندوق کې دا نوي نوي کپړې جمع کوي او اچوي یې نه، او چې تپوس ته وکړي چې دا نه اچوي ولې، وایي چې زه مړه شم نه بیا به خلک وایي چې دومره سپېره وه او صندوق یې تش و وګوره پکې هېڅ پرېښي نه دي. نو دا بیا زما د مر نه پس دا وایي چې ټول خیرات کوي. نو په خپل ژوند یې ولې نه خیرات کوي چې د مر نه پس د وصیت مر نه پس چې کله نور څو خیرات کوي هغه بیا کوي یا نه، بل تا ته هغه اجر نشته، هغه د هغې مال شو. چې څنګه انسان مړ شي د خپل صندوق سره او د خپلو کپړو سره تعلق ختم شو، درېیمه برخه ورسره شته د وصیت په درجه کې، نور د مال نه دی، دا د وارثانو دی. نو بهتر دا ده چې په خپل ژوند باندې وکړي. ستا پلار دی هغه خیرات کول غواړي نو هغه ته پکار دی چې په خپل ژوند باندې بچی زما د پیسو نه دومره پیسې راوالی او دې جومات کې ولګوئ، دې مدرسه کې ولګوئ، دې فقیر ته یې ورکوئ. په خپل ژوند باندې چې کوم خیرات وکړي هغه زیات بهتر دی. یو کس وایي چې زما زوی شوی دی ما د هغه نوم ایښی محمد زوهان، که په دې نام کې څه حرج وي نو بیا دا نوم بدل کړي. دا به پرې لږ سوچ کول غواړي چې د دې معنا څه ده. دغه وخت کې زما ذهن کې د دې معنا نشته دی، مزګار وخت کې بیا تپوس. یو کس تپوس کړی دی چې په چا باندې زکات فرض شي نو هغه خپل زکات د فلسطین مسلمانانو ته وقف کولی شي یا د یو جماعت په ذریعه باندې د بینک په اکاونټ باندې فلسطین ته استولی شي. نو زکات وقف کول خو نشي، زکات خو زکات دی، هغه د فقیر مال دی، فقیر ته یې ورکړه چې فقیر پې قبضه وکړي. او آیا د فلسطین مسلمانانو د ستا زکات رسی که نه، د دې ما د پته نشته. بلکې بعضې ځایونو کې نن سبا د فلسطین د مجاهدینو چې کوم مسلمانان مظلومین دي د هغوی په نوم باندې بعضې نور خلک داسې دي چې هغه زکات هغوی ته نه رسي، هغه بل چا ته رسي. لکه په فلسطین چې د اسرائیلو سره مراسم دي، د هغې خپل ځان ته بل بادشاه دی، هغه د حماس دا جهاد نه مني، که چېرې دا زکات هغه ته لاړ شي نو ستا زکات بې ځایه لاړو. نو لومبی دا اطمینان وکړه چې ستا زکات هغه خلکو ته رسېدی شي چې چا ته یې ضرورت دی، که نه بیا استوه. یو کس وایي چې یو کس دی دا یو کالو دی بیمار دی، هغه ته د وړو بولو تکلیف دی او واړه بول یې کنټرول کې قابو کې نه دي، هغه ته پیمپر استعمالي او هغه دا بول جذب کوي. د هغه 3 مزونه د ماسپښین مازدیګر او ماښام په هغه پیمپر کې هغه لګېدلی وي، هغه 3 مزونه یې راځي او بیا دا پیمپر لګولو کې تکلیف هم دی او پیسې هم پې ډېرې خرچ کېږي. نو آیا دا مزونه یې کېږي که نه؟ چې څومره پورې د هغه وس کېدی شي تاسو پوهېږئ چې دا بېوسي ده نو بیا مزونه کېږي، په دغه حالت کې هم کېږي. خو بهتر دا ده چې هر یو مز ته بېل پیمپر اچوي او دا تاوان دومره تاوان نه دی. مز ډېر لوی شی دی، د الله عبادت دی چې هر مز ته جدا اچوي نو بیا بل مز دپاره د هغه لرې کوئ تېنه او بیا باقي په پیمپر کې مز کولی شي. یو کس تپوس کړی دی چې آیا د اسرائیل د کپنیو اشیا په پاکستان کې سړی بند کړي نو دا جهاد دی او که نه، لکه پیپسي او کوک وغیره شو. دا د جهاد برخه ده او دا د جهاد په زمره کې راځي او د هر چا جهاد د هغه د وس مطابق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابیو حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنه هغه د توري په چلولو کې دومره تکړه نو د نورو صحابو په شان، لیکن دا هغه ژبه هغه داسې وه چې هغه د ټمبم نه زیاده تیزه وه. حسان ابن ثابت رضی الله عنه اشعار هغه به په کافرو باندې اور لګولو. اور پیغمبر علیه السلام به منبر په مسجد نبوي کې هغه ته کېښو او حسان ته وایي چې په منبر باندې کېنه. نو د هر چا خپل جهاد دی، د هغه جهاد په ژبې سره و. نو دا د جهاد قسمونه دي ټول. د اسرائیلو د مصنوعاتو بایکاټ کول دا په هغې جهاد کې شمولیت دی، لیکن دا بیل قسم دی.